السلام علیکم. زما نوم عزیز الرحمن دی او زه ایم ایس سی آنر ګریجویټ یم اګریکلچر یونیورسيټي نه. نو تاسو تعلیم په متعلق دغه کو تعلیم د ژوند لپاره ډیر ضروري دی. څنګه چې د ژوند هغه بیسیک ضرورت دي هغه کوم د تعلیم راځي، خوراک راځي او لباس وغیرہ راځي. نو څنګه خوراک ضروري دی، تعلیم هم ضروري دی. ځکه تعلیم چې انسانو کې د ژوند ټول کارونه ورته اسانيږي سورته وي. چې دا د ژوند یو بیسیک فیسیلیټي ده، نو پکار چې هر مسلمان ته دا پرووایډ شي. او اسلام هم په دې باندې سټریس ورکوي چې مطلب دی چې د پیغمبر اسلام حدیث یې څه ورته وایي چې طلب العلم فریضة علی کل مسلم، د علم حاصلول په هر مسلمان باندې فرض دي. نو چې فرض مین چې دا لازمي دي، خامخا به ادا کوي. نو کوم ماشومان کاغي مطلب فاینانشلی کمزوري د حق هغه ته نشي رسېدلی، زموږ ستاسو ته حق جوړي په دې ماشومان باندې موږ دغه سبق وایو چې هغه په ژوند کې بیا کامیاب شي. او کدی سبقونه ونه ویل د مین چې هغه به د کمزوري پاتې شي عقلي لحاظ سره او فاینانشل لحاظ سره، بیا به کامیاب ژوند نشي تیرولی. نو دې ذکر ته چې مطلب د دې هیلپ کول پکار یې سوته چې دی یو کامیاب ژوند تیر کی او کامیاب ژوند تیر کی. دې سبب موږ معاشره شي او دې سره زموږ د ټولنه خشي او زموږ ملک او قوم به ترقی وکړي.